نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الاعراف پارہ نمبر 9 رکو نمبر 22 آیت نمبر 172 خلاصہ رکو پس تحقینا لفظی ترجمہ مخی د خاص لوز د عهد ذکرو دلتا د عام لوز او د عهد ذکر دے قیامت پوری سمر انسانان رتنن کی دی رب العالمین دا د میگو په شکل او صورت کې د آدم علیه السلام او اولاد د هغه پیدا کړه او د ټولو نه لوز واخیس په باره د ربوبیت د رب العالمین کې ټولو انسانانو دا اقرار وکړو دا گواهی ورکړه چې زمونږ رب تی دا د دې دپاره چې داسې نه دوی په شرک کې مبتلا شي توحید پرېږدي او بیا ووایي چې یا ربه موږ خو خبر نو واقعه د یو عالم بیانیږي جمهور مفسرین وی چې دا عالم د یهودو نو دته رب العالمین لوی علم ورکړو کرامات ورته ورکړو مستجاب الدعوات رب العالمین ورته اسم اعظم ورکړو کله چې موسی علیه السلام دغه علاقې د فتح کولو د پاره روان شو کوم کې د پاتې کې هغه بادشاہ را پاسید دته د دوه شیزونو آفر وکړو د مال دولت او د زنانه د مجبور شو د موسی علیه السلام خلاف لاسونه اوچت کړه رب العالمین ته علم هم واخیست کرامات ته هم واخیسته دعا قبل ولم تخسلب شو کوم اسم اعظم چې ورته یادو هغه ته هم هیر شو دغه مقصد خداو چې موسی علیه السلام ته بدعا خپل قوم د پر دعا وکم خو دغه جبه الټه شو د موسی علیه السلام د پر دعا او د خپل قوم د پر بدعا وکړه ټول انسانان رب العالمین د خپل عبادت او معرفت د پاره پیدا کړی دي ټول انسانان برابر نه دي کومو چې خپل مقصد پرې خودو په گناهونو په کفر او شرک کې مبتلا شو د شیطان ملګرتیا شروع کړه دغه اخیری انجام هغه جهنم او دوزخ بوي څنګه چې د عبادت مستحق دا یو الله دی کلم چې درته څه مسله راځي مشکل مصائب تکالیف راځي نو په خپل مقاصدو کې الله طرف ته متوجه کېږي د رب العالمین خیسته او خکولی صفتی نمونه دی ذاتی نمونه دی په هغې سره د رب العالمین نه دعاګانې غواړي هغه علماو د پاره تخویف دی زجر دی چې هغوی په خپل علم باندې عمل نه کوي چې هغوی دنیا طرف ته مایله شوي دي چې هغوی د حق مقابلې ته ودرېږي او سپي کې څه ناکاره صفات دی هغه ناکاره صفات بیان شوي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عام عهد دے پس دا خاص عهد دا اغا بنی اسرائیل سرو دا دا طولو انسانانو سرد وَإِذْ أَوْكَلَتِ أَخَذَ واخستلو پیدا کرلو ربک ربستا من بنی آدم دبن آدم عنونا انسانانونا من ظهورهم یعنی د شاگانو د هغوینا ذریتهم اولاد د هغوی دا پس د آدم علیه السلام د تخلیق نه او مخکې د انسانانو د پیدایش نه څه الله رب العالمین برای راست د آدم علیه السلام نه او څه رب العالمین د آدم علیه السلام د اولاد د شاگانو نه په شکل او صورت د میګو کې پیدا کړ رب العالمین تی لوز واخیست عهد تی واخیست واشهدهم او گواهان کړل دوی علی انفسهم پزانونو خپلو باندې دوی اقرار وکړ گواهان شو بس شي باندې کله رب العالمین ورته وی الست آین یمز بربکم رب استاسو قالوا ویل دوی بلا ولنا زمن رب تی شهیدنا گواهی کو من اقرار کو من او دا اقرار او دا گواهی او دا لوز د دې لپاره ان تقولوا دا چې اونوای تاسو یوم القیامت پورزی د قیامت کله چې تاسو توحید پرېږدئ په شرک کفر کې مبتلا شي انا بشک كنا ومن عن هذا ددینا غافلین بے خبرا او تقولو یادا چی انوائی تاسو انما بے شکا اشرکا شرک کڑیو آباؤنا پلارانو زمنگا مشرانو زمنگ
من قبل مخکې د دینا وكنا او اومن ذریه من بعدهم اولاد د دوی ورستو د دوینا مخو مشرانو په نقش قدم پسې روان افتهلكنا نو آیا هلاکوي ته موږ لره بما په سبب د هغه څه فعل المبطلون چې کړي دي باطل پرستو گمراهانو آیا موږ د هغه خلقو د غلط کارونو په وجه باندې هلاک کوي وکذالک هم دغه شانتی نفصل الآیات په تفصیل سره بیانو موږ آیاتنا ولعلهم او د دې د پاره چې دوی یرجعون وپس راوګرځي دلته واقعه بیانېږي د یو عالم مفسرین مختلف اقوال راجح قول داده ابن عباس رضی الله عنهما هم ذکر کړي چې دا یو عالم د يهودنا نوم د هغه بلعم بن باعور وتلو اولو ولا بیان کړه اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم علیهم بدوی باندې نبأ الذي خبر حال د هغه کس آتیناه چې ورکړیو من هغه ته آیاتنا آیاتنا خپل علم د آیاتونو ورته ورکړو رب العالمین ورته اسم اعظم هم ورکړیو کرامات ورته ورکړیو علم ورته ورکړیو پوهه ورته ورکړیو فسلخ پس بیا اوتلو هغه من هاد دینا په هغه باندې عمل پرې خودو گمراه شو ملعون اور مردود وګرځید نو رب العالمین تی کرامات هم واخیستا علم هم تی واخیست اسم اعظم هم تیر شو کله چې دی ملعون شو فاتبعه الشیطان نو اولګیدو په هغه پسې شیطان کله چې وسړی په خپل علم عمل کې ذکر اذکار کوي بیا شیطان د پر د هغه گمراه کول آسان نو کله چې هغه پری خودا شیطان اولګید او گمراه فکان من الخابین نشو هغه د سرکشانو گمراهانونا ولو شئنا او کچری غختل من لرفعناه نخامخا وچت کړه به من هغه لرا بها پدی آیاتونو سرا یکله په خپل علم باندې عمل کوله دغه علم د حق په مقابل کې نه استعمال ولې د پیغمبر مقابله ته نه راوته ولكنه لیکن هغه اخلد الى الارض مائل شو زمکتا دنیا ته ترجیح ورکړه د دنیا اغراض ته فیدې ته مال دولت ته ترجیح ورکړه مائل شو د هغه مين او محبت ور سره پیدا شو وتبع هواه او روان شو په خواهشاتو خپلو پسې نو بس د هغه د پاره بیا د هلاکت د پاره دغه شیزونه کافی وګرځیدل پدې کې زجر دې تخویف دې د پاره د علماي سو او ترغیب دې خبرې ته علم باندې عمل دغه علم د الله د دین د پاره استعمالول دغه علم د الله د دین په مقابل کې نه دي استعمالول پکار فمثله پس مثال د هغه کمثل الکلب پشاد د مثال د سپی دې سپی کې خصيفات می دلته غناکار صفات مراد یو د هغه ناکار صفاتونه د کې حرس زیات نو د حرس ناکار صفت د ځان وستل پکار دویم د کې شهوت زیات وي دغه ناکار شهوت ناکار صفت د ځان هم وستل د پکار ان تحمل علیه کته حمل کوي په هغه باندې یلحث نو جبار او باسی او تترکه یا تپریک دی هغه لرا یلحث نو بیا هم جبار او باسی هوادناتو کې ناکار د دې وجنا کې یو کس شوقي سپیساتی د د نیکونه روزانه یو قرت یا دو قرت کمی او حکم دی د سپی د قتل دغه چنه حکم داده چې کله یو سپی په یو برتن کې خوراکو کی هغه په خاوري سره صفا کوي یو 3 مرتبه یا 7 مرتبه هغه وینځ دې د پاره چې تاسو پړونو کې د سپو سره هغه مين او محبت پاتې نشي او یو روایت کې دا هم راځي چې په کوم کور کې سپی وي هغه کور ته د رحمت پرشتي نه ورځي نو د هغه خلقو د سپو سره مين او محبت د هغه د ختمولو د پاره دا وعید ذکر شوی د سپو په زبان دی د الله د قران د الله د دین د انسانانو مؤمنان مسلمانانو سره محبت کول پکار ذالک دا مثل القوم الذين مثال د هغه قوم دی کذبوا چې دروغجن غني بیااتنا آیاتنا زمن فقصص القصص پس بیان کړه دا بیان
لعلهم دید پارا چی دوی یتفکرون غور اکلی ساء دیر بد دے پا اعتبار مثلا القوم الذین مثال دا قوم حقا کذبو چی درو جنگنی بی آیاتنا آیاتنا زمون لرا وانفسهم او بزانون اخفلو بانددوی کانو یظلمون ہمیشہ ظلم کوي. ہدایت ورکول والا اگر صرف الله دے. ہر وقت دا اللہ نه سوال کوي چې الله مونږ ته هدایت په دغه هدایت باندې استقامت. من يهدي الله چاته چې هدایت وکړي الله فهو المهتدي نو هغه دې په سما لارات لونکې. ومن يضلل او چالرا چې گمراه کړي به لار کړي الله فاولئک پس دغه کسان هم الخاسرون هم دوی نقصان مندن کړي. انسانان او پیریان رب العالمین د خپل معرفت او بندګۍ لپاره پیدا کړي او کله چې د رب العالمین عبادت معرفت پریږدي انجام د څه کسانو داسې وګرځي چې هغه د جهنم مستحق. ولقد اور یقینا ذرأنا پیدا کړی دی موږ له جهنم د پاره د جهنم داسې اعمال وکي چې په اعتبار دا انجام سره جهنمی شي. کثیرا من الجن والانس ډیر د پیریانو او انسانانو نا. دلیل څه دی چې الله ورته ورونه ورکړي دي سترګې ورکړي دي غوږونه ورکړي دي دغه د الله د عبادت د الله د بندګۍ معرفت د پاره نه استعمالي بلکې د دغه ناشکری کوي د الله د احکام خلاف استعمالي. لهم قلوب لا يفقهون دوی د پاره داسې زړونه دي چې دوی نه پوهیږي بها په هغې سره. ولهم او د دوی د پاره اعین لا يبصرون بها داسې سترګې دي چې نه ویني په هغې سره. ولهم او د دوی د پاره آذان لا يسمعون بها داسې غوږونه دي چې نه اوري دوی په هغې سره حق. نه حق ویني نه حق اوري او نه حق بیاني او نه د حق سوچ کوي. اولئک کالانعام دغه کسان پشان د څارو دي لکه څنګه چې هغوی مقصد څه شی دی خېټه ډکول خواهشات پوره کول دغه انسانانو خپل مقصد هم دغه ګرځولی. بل هم اضل بلکې دوی زیات گمراهان دي د دغینا. هغوی کوم مقصد د پاره الله پیدا کړی دی په هغه مقصد باندې د هغه مقصد د پاره دی او انسان خپل مقصد پرې ښودلی. اولئک هم الغافلون او دغه کسان بس دوی به خبر دي. کلم چې درته حاجت راځي مسله راځي نو سوال په د رب العالمین نک د هغې د پاره د رب العالمین ښکلي صفات او نمونه دي. ولله الاسماء الحسنى او خاص د الله د پاره دی نمونه ښایسته. دغه د الله نوم به د الله د بنده د پاره نه استعمالی. فدعوه بها پس را بلی هغه لره په دې سره. وذروا الذین او پرېږدئ هغې کسانو لره یلحدون چې کوږوالی کوي فی اسمائه په نومونو د هغه کې. سیجزون ډېر زر ده چې بدله به ورکړی شي دوی ته ما کانو یعملون د هغې عملونو چې دوی به کول. وممن او د هغه چانا خلقنا چې موږ پیدا کړي دي خالق الله دی. امة یوه ډله ده او دغه ډله په یهود او نصاره کې هم چې حق باندې فیصلې کوي حق قبلوي او دا امت ټول دی. یهدونا چې لار ښایي بالحق د حق طرف ته وبه یعدلون او په دې سره فیصلې کوي.